عزتمندو ما ستاسو مخکې د قرآن عظیم الشان د یو آیات نه حصه تلاوت کړه. الله رب العزت په دې کې فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. الله وی تاسو د یو بل سره تعاونو کې ولاړو کې مرستو کې منډه تړلو کې د نیکه په کارونو. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او تاسو د یو بل سره ولاړه مکوي مرسته مکوي منډه تړله موهې د ګناه په کارونو. عزتمندو دا نیکی د څه شی او دا ګناه څه شی؟ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته فرمای وی چې ته یو عمل وکړې د حدیث مفهوم دی او ستا زړه پې مطمئن شي ته پې خوشحاله شي نو دا نیکي ده، یا ښه اخلاق چې دي دا نیکي ده. ګناه وی څه شی دی؟ ګناه هغه ده چې ستا د زړه کې تا ته دا شک وي او ته پې یریږي او ته دا ناخوښه ګڼې چې دا کم عمل تا په پټه وکړه دا چاته راښکاره شي نو دا ګناه. یعنې چې د خلکو مخکې نشي کولی نو په پټه یې مه کوه. چې ته دا ناخوښه ګڼې چې وایي زما د عمل دی راښکاره شي، د عمل دی داسې بد عمل وي اگر چې په پټه دې کړي چې ته ناخوښه ګڼې چې خلکو ته دې راښکاره شي نو دا بدی. زمون خبره د دې آیات مبارکه نه څه ده؟ هغه دا ده نن چې هر چاله د خپل ذمہدارۍ احساس پکار، هر څوک پکار دا ده چې ځان د خپل ذمہوارۍ چې په ده باندې کومې ذمہدارۍ دي د هغې ځان جوګه وګڼي او هغه په ځان لازمي کړي. موږ داسې قوم او داسې خلک یو چې د خپل احساس د خپل ذمہدارۍ احساس را سره نه وي. بس چې څنګه معاشره وه او څنګه ورسره موږ وچلیدو او څنګه وخت تېر شو او بس وخت یې تېرېږي او بس چې څنګه تېر شو بس تېرېږي. نه، تا سره به د خپلې ذمہدارۍ احساس وي. دا د انسانیت تقاضا ده. دا به انسان وي چې د سره به دی به پې خپلې ذمہوارۍ به پېژني. او که یو بنده خپلې ذمہدارۍ نه پېژني، خپل ضروریات نه پېژني، خپل په ده باندې چې کوم لوازمات دي هغه نه پېژني نو دا د انسانیت په تقاضا برابر نه دی. بیا انسان چې په دې معاشره کې ژوند تېروي ځکه انسان د انسانیت نه دی. د کوم څیز چې چا سره قدر نه وي د سره د خپلو ذمہدارو قدر نشته نو چې د سره د خپل ذمہدارو قدر نشته نو دې اډو پیدا نه وي. میں کدے بند بھی ہو جائے تو پرواہ نہیں، میں کدے بند بھی ہو جائے تو پرواہ نہ کرو، کسی کم ظرف کے ہاتھوں میں مگر جام نہ دو. میں کدے بھی بند شي د دې پرواہ مه کوه خو کم ظرف د په لاس کې دغه دمه یو جام مه ورکړه. خبره داسې ده چې د کوم څیز ذمہدارۍ د دې به ته احساس په ځان کې لازم ګڼې چې بھئی دا زما ذمہداري ده به طور پلار، دا زما ذمہداري ده به طور مشر رو، دا زما ذمہداري ده به طور کشر رو، دا زما ذمہداري ده به طور عالم، دا زما ذمہداري ده به طور مقتدی، دا زما ذمہداري ده به طور گاونډي،
دا زما ذمہ داری ده به طور د خاون، دا زما ذمہ داری ده به طور ښځه، دا زما ذمہ داری ده به طور خور، دا زما ذمہ داری ده به طور رور، دا زما ذمہ داری ده چې زه سټوډنټ یم، دا زما ذمہ داری ده چې زه یو عام ورکر یم، دا زما ذمہ داری ده چې زه یو فوجي یم، دا زما ذمہ داری ده چې زه پولیس کې یم، دا زما ذمہ داری ده چې زه استاد یم. نو د هر کس به خپله ذمہ داری به پیژني، نو کار به صحیح کېږي. هلکه بار کسان خبرې مه کوئ، دننه راځئ، یا دننه راځئ یا بار خبرې مه کوئ، بلا د خدای جوماتونه کې چاپېره شته. نو خبره داسې ده چې دا انسان به خپله چې ځان انسان ګڼي، دی به خپله ذمہ داري معلومه ده، پته په خپل ټیم به انسان به خپله ذمہ داري دا پیژني. که انسان سره د خپل ذمہ داری احساس نوی، نو تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے. بچہ نه زما ګیله نشته بابا، ذمہ داری ستا په اوږه ده. د دې وجې زمونږ استاد کل محبوب رهنما د دواړو جهانونو سردار حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې هر یو راعي دی، مشر دی، شپونکی دی، دنه به د خپل رعیت باره کې تپوس کی، پلار دی د خپل ذمہ داری ترسره کی، مشر ورور دی د خپل ذمہ داری ترسره کی. یو کس چې دی نو هغه به په یو اداره کې شاګرد وي، سټوډنټ به وي، دی د ذمہ داری ترسره کی. یو کس به استاد وي، دی خپل ذمہ داری ترسره کی. ته به په لاره روانې، د لارې خپل پته احکامات دي، د لارې طریقه زده کړه، خلکو سره به میلاویږي، څنګه به میلاویږي، پتا څه ذمہ داری دي، دا طریقه زده کړه. نو که دغه ذمہ داری دي وپېژندلې، نو دا د انسانیت په تقاضا ته برابر دی. او که په دغه نه نو انسانیت څه په دولت نه دی رحمان نابود که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی. په دولت باندې څوک تاسو وینئ نن سبا ورته کېږي، کتیم شي د بعضو ممالکو کې د خپل مال چې د یو څه بل څه دا چېرته پیشو پسې ولیکي، ځان سره به طور د ښه ملګري موږ ملګري نشو ګرځولی، په جازونو کې ځان سره سپي او پیشوګان ګرځي. خو انسان کېږي نه په دې انسان موږ د خپلو ذمہ دارو احساس نه کوو. زموږ استاد سکول کې نو هغه یو ورځ وي، وایي زه د سواریانو والا ته حیران یم، وایي هغه چاله مې بچې واپس ولیږه 5م کلاس کې نو ورته مې وویل چې هلکه زوی دې نه و او سبا یې ورسره پلار راغلی، ما ورته چې زوی دې نه و راغلی، بس ډېرې غیرحاضري کوه در ومې وی ما دوی چې او کنه ما تم پته نشته، او کنه ما تم پته نشته، بیګای شپم چرته بار کړی ده، بیګای شپم چرته وی ما وی چې وی دا نرزویه، وی دا نرزویه. چې یو انسان سره دومره غم نه وي چې دا د ده زوی دی، د ده څه ذمہ داری. دغه شان بطور د یو وګړي د یو فرد زمونږ څه ذمہ داری دی، موږ ته پته نه. آسان مثال یې داسې ورکړي، لار د موږ له حکومت جوړه کړي، نالی د موږ له حکومت جوړه کړي، د 100 روپو چکر کې بیا موږ خپله نه وباسو، په 1 کروڑ کور جوړ کړو، په 1.5 کروڑ کور جوړ کړو، په 50 لکه کور جوړ کړو. خو دغه کور له چې موږ کومه باجري، کومه شګه وغیره دا راوړي او په لار کې غورځولي، نو موږ کې دومره احساس نه وي چې بهی ته انسان یې، په دې لار به خلک تېرېږي، خلکو ته تکلیف دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسلام او د دین چې دی، بعضو روایاتو کې 80 راځي او څه د پاسه 80 یا اویا څه د پاسه اویا روایاتو کې راځي شاخونه دي، او ادنای دا دی چې اماطة الاذى عن الطریق صدقه،
چې ته د لارې نه ضرر والا څیز هم لرې کړي نو دا هم صدقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته اعمال پیش شو نو ما په نیکو کې دا نیکي مولیدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس د لارې نه ضرر والا څیز لرې کړو چې یو څیز چاله تکلیف ورکو هغې د لارې نه لرې کړو الله ورته په دې بخښنه وکړله. نو په کروڑ به یو کس کور جوړ کی په 50 لکه به جوړ کی خدا د نر زوی به یو گاډی شګه په لاره کې پرته یې صدت بیا وای ته ایمان تیر کو دا یو گاډی شګه نه د لاره پاکه کاغه نه پاکه. دا زمون احساس چې موږ سره دومره احساس په کروڑ په 50 لکه ما ته یو خبره ملګری کوره خلکو کروڑ ته مرځي ما ته وی دا ما په واده باندې سر غټ حساب چې دی دا 66 لک روپے برابر. نو په ودونو کې د کشان په غمونو کې زمنګ دا حال غټه پیسې به برابر او په گاون کې یو غریب وي هغه ته د میډیکل ضرورت دی یو دی هغه ته چې دینو د خوراک ضرورت دی یو دی هغه ته د جامې ضرورت دی. خدای ستاسو مونږ ته دا غي غم دې ده کې منګه مدرسه ده خیرات سو یو زنانه بار ولاړه و دا خبره ما کړم د سوچې یو زنانه تیرې ده په لار نو بیا ودرېدله هغې ما لږې روجي راکړي نو ما دې ملګرو ته ویم روجي ورکړې نو دې وې ګوتې نشته دا ما دې چېرته ورله وګوره په دې ځای کې به پیدا شي تلې د صدقه خو نه خیر تاسو په خدای یقین وکړئ چې زه ورسره تېرېدم نو خامخا دغه شي به وي لکه دیوس دا ټال مټول کوي نو چې دې ته لړ چې خو بیا به راکوي نه هغه زنانه ورته وایي تاسو په خدای یقین وکړئ بوکرې ورته ونیسله وایي دې بوکره کې راله راواچه. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ زمونږ زنانه خوا ته په ګجوهان نه مړېږي او د ګجوهان په یو لاره چې دننه شي چې د لاک سودا یې نه کړې په بله طرف وځي زنانه په خپله جامه خفه کېږي او نهایت پې خفه کېږي. دکه شان نن سبا چې د هلکان خو دا بېل حساب دی هغه هم پکې بلا میکپونه یو څه بل څه کوي تا بې ډزې کړي دا هلک ته له خیره نو تو ګوره او دکه زنانه چې دا پاکه جامه ده مزیداره هغه چې وایي چې دې کې راله روجي راواچه خو دا ضرورتمند ده که ضرورتمند ده. نو من یو دیګ 10 دیګه 20 دیګه 30 دیګه دا د نوم د پاره او د بل څه د پاره نور بلا کیسې د نومونو د پاره کو چې ډنګې دې کېږي اور به دریم کلی کې خو لیکن که یو غریب راغی چې مال لګي روجي راکا نو بیا غله یا پاتې ګورو او یا را سره بیا را باندې بوجي چې دی ولې نو تعلق چې دا ټول غریبانان را جمع کی چې ټول روجي ورکې نو یو دیګ ته نه رسی په خدای نو د 10 دیګو د 20 دیګو انته خدا مونږ کې احساس نشته دا مونږ کې من وایو چې خدایا من داسې ځای ته رسېدلی یو چې له خیره اوس زه نه کمزوری کېږم نه انسان په راغورځېدو کې وخت نه لګي دا خو خدای دی چې په یو حال کې انسان باندې الله خپل قرآن کې وایي تلک الایام نداولها بین الناس وی دا ورځې په خلکو اړوم راړوم یو سیکنډ کې به بادشاهي یو سیکنډ کې په جیل کې پروت خپل خلک هم نشي راخلاصولی هغې هم ورسره ګپ لګوي یو سیکنډ کې به ګدا وي او یو سیکنډ کې خدای بیا بادشاه کی او چې هېڅ هم نه وي ستا خو ذمه داري ده که نه الله به درنه تپوس کوي اسلام دی ګوره څه خاندانی ذمہ داری دی پتا باندې د زوی ذمہ داری دا غله به سم لار ورکې سم تربیت به کې سم تعلیم او تربیت به کې د دنیا به هم کې د دین به هم کې اغله به رزق پورا کې چې تر څو نابالغ دی هغه وغیرہ کار کسب سنا صدا ورته خې د کشان ستاسو د خځې ذمہ داری صرف ستاسو نه دي دا موږ چې ورته وایو د خیر چې د خاون بلا حقوق دي د خځې ذمہ داری تاسو سروي نه تا کور تر اوستري د زنانه څه ذمہ داری دی پتا باندې ستا په کور کې خور د داغي څه ذمہ داری دی ستا مور د داغي څه ذمہ داری دکه شان چې دي ستا زامن وغیرہ دا به تور ستا د کور ذمہ داری
بعضې ذمهدارۍ هغه د سماج سره متعلق دي، بای دا د ګاونډي سره متعلق دي، دا د معاشرې د بل یو څیز سره متعلق دي، دا د پلانکي په معاشره کې به وخت دي. دریم نمبر ستا مذهبي ذمهدارۍ دي، د هغې نه هم قابله کېده نشته، هغه هم په تا لازمي دي. دا ټولې ذمهدارۍ به پیژنې او دا به کوي دا کارونه، ځان به مستغنا نه ګڼې چې درته څوک وایي چې مونځ وکړه ته وایې مولا نه، درته څوک وایي چې ذکر وکړه ته وایې مولا نه، درته څوک وایي دا وکړه تبلیغی نه، مجاهد نه یم، پیر نه یم. نو دا خو چې ته هېڅ هم نه یې نو څه مسلمان خو یې الحمدلله. نو لہذا زمونږ څه ذمهدارۍ دي، ذمهدارۍ هر کس انسان پیژني، د ذمهدارونه د ځان انسان نو بس. الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها، فچا مې د هغه د وس نه سوایي ذمهدارۍ نه دي ورچولې، په تا باندې به څه ذمهدارۍ وي دا به ته پوره کې. په تا چې کومې ذمهدارۍ د معاشرې د وجې لازمي دي، ښه کارونه دي. امام شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي صفاوي بعضې رسم و رواج په معاشره کې داسې دي چې هغې کې څه نقصان نشته. نو هغه هم ګور اسلام ته د دانوي خلک ویل لکه اسلام د رسم و رواج خلاف دی. اسلام د هر رسم رواج خلاف نه دی، اسلام د هغه رسم خلاف دی، د هغه رواج خلاف دی چې د اسلام په ضد راشي، هغې کې نقصان وي. لکه زمونږ په معاشره کې یو رسم دی، یو رواج دی چې موږ مړي کور کره چی لیږو، مړي کور کره خوراک لیږو. نو دا خو ښه څیز دی، دا خو ښه څیز دی، دا اسلام وایي دا ته وکړه، دا مه پرېږده. یو رواج دی مېلمه له عزت ورکو، چې نر سړي هغه د مېلمه نه پټېږي نه، نو دا خو به دا ته پوره کړه، دا مه پرېږده. دغه شان د مشر عزت کو، مشر د کټ سر ته کینو، سړی کټ سر ته کینی او پښپو ته نو څه چل کیو مرکه یو کړته، خو نه دا د عزت نښه ګڼلی شي چې په معاشره کې مشر سر ته کینولی شي. نو ځینې ذمهدارۍ دغه دي او ځینې د اسلام د مذهب په تا ذمهدارۍ دي. الله دې راله توفیق راکړي. ها تاسو به هم ځای روان به دغه یو ذمهداري ده چې په ټیم باندې ورسې، دغه یو ذمهداري ده چې هلته هم خدای د ګناهونو نه بچ کړي او د نیکۍ کار خدای توفیق درکړي، او دا هم ذمهداري ده چې بیا د ماسخوتنې راشي هم الله پاک دې تاسو له د نیکۍ توفیق درکړي او د مجلسونه هم پکې خدای لرې وساته. که کوم هم کړي د هغې درته خدای خیر دې معافي وکړي. او د مشرانو ته موږ اکثر ووایو بس د آخرې خبره ساتم، وایي چې مشرانو ته ووایي نو هغوی یاره د موږ وس نه رسي، کشرانو رسي نو کشر یې دلته ناست نو ځکه دا یو خبره ساتم. خلک کله ناکله وایي او یا لکه وایي دا واده وایي یو پیری نو په دې باندې ښه خوشحالي وکړي. نو موږ وایي څلور خو تاسو نه شئ کولی، ګرانه ده ودرېده چې یوې ته ټینګ شي دا. نو خو چې کله پې دا هادي راشي ښه سړی، ښه تبلیغي، ښه نیکي، ښه بزرګي، خو چې راشي پې دا هادي نو بیا غریب چې دې کیسه روانه وي بس نه کېږي ورسره. نو څوک ورسره یا یو بابا و چېرته نو هغه بار ځای ګډېده، نو بچو پې توبه یې ښکې وه چې بهی توبه وباسه، بس یې کار ځای کې ګډېږي ور ځای کې ګډېږي. موږ دې وشرو هغه ورته چې نه که نه خیر ورته چې دا بس توبه مې ده، نه نه پېره توبه وباسه دې پېره په قرآن لاس ایږدې. نو هغه ورته ټیک ته کېبده چې په قرآن لاس ایښېږدې نو چېرته لرې ډولکې والي کېده، نو چې هغه داسې ده ته ورو رانږدې کېده د بړک و. نه بچي ورته چې بابا ړک مه وه روټۍ خوړه هغه سره. نو هغه ورته چې نه نه بچي دا خو هسې وړه کېدم. نو چې ښه رانږدې شه نو ده ټوپ کړ. نو وی ورته ولې وي دې ته به چاپلار ټینګ شي ودرېده. نو داسې کار دی، الله دې معافي وکړي. دې ته هم ټینګېده ګران دي، خو هغه سختې ورځې ته هم ټینګېده ډېر ګران دي. الله دې د نیکۍ توفیق راکړي.